السلام علیکم. زما نوم ډاکټر امید دی او زه په لقمان انټرنیشنل هاسپټل کې د شوګر او د زړه سپیشلیست ډاکټر یم. نن چې موږ کومه ویډیو جوړو نو دا زموږ سره یو داسې مریض ناست دی چې دو موږ ته کله رالو او ما یې کله معاینه وکړه نو د بدقسمتۍ نه د دو خپه چې کوم نو د هغې رګونه چې کوم دی هغه بند شوي او چې د هغې موږ فردر ټسټونه وکړو نو موږ ته پته ولګېده چې یاره د دو شوګر چې کوم دی هغه د ډېر وخت نه دی او دو په ټایم باندې د خپل شوګر چې کوم دوايانې دي هغه به نه خوړلې، د خپل شوګر چې کوم علاج دی هغه به یې نه کولو. نو د هغې په نتیجه کې چې کله موږ ته راغلو نو هغه ټایم الرډي تېر شوی او ډېر لیټ و. نو بیا خو پکې په بدقسمتۍ کې نور څه نه کېدو، خو صرف دا ویډیو مقصد دا دی چې یاره زموږ هغه مریضان چې هغه د شوګر مریضان دي یا د رګونو مریضان دي او هغه خپل علاج په ټایم نه کوي یا خپلې ګولۍ په ټایم نه خوري نو زموږ سره رحمت صاحب دی، دوی به په خپل زباني باندې تاسو ته خپله دا خبره وکړي د صدقې جاریه دپاره. السلام علیکم. زما نوم جی رحمت الله دی، د دې منګول اوسېدونکی یم. څنګه چې ډاکټر صاحب تاسو ته وویل څنګه چې ما ته 2008-2009 کې شوګر ما ته پته ولګي زما شوګر دی، نو په هغه وروسته کې دومره مریضان نو په نسبت د نن څه نو ما به خپل خیال نه کوو، پرهیز به ما هم نه کوو او د میډیسن کوم چې خوړل پکار وو هغه پای کې هم ما نه هغه کوله. نو بس الله دې رحم وکړي او د هغې د لاسه بیا زما رګون بند شو، لکه شوګر بهای و هر وخت زما د خپه هم بیا کټ شو او اوس انشاءالله ډاکټر صاحب راغلم. زما دا سویم پیره ده چې الحمدلله زما شوګر چې دي ډاکټر صاحب چې کوم میډیسن ما ته لیکي او زه یې خورم او پرهیزون کوم د هغې سره الحمدلله زما شوګر نرمه دي. او تاسو ته هم زما دا ریکویسټ دی چې هر څوک زما د خبره اوري نو هغه دا زما د ورورولۍ دا ریکویسټ دی او تاسو ته وینا کوم چې د الله دپاره د خپل وجود خیال وساتئ، ولې چې په دې د خپل وجود هم په موږ باندې حق دی. نو انشاءالله الله دې نه کړي زما په شان مسله تاسو ته پېښه شي، الله دې موږ ټول رحم وکړي. امین. مهرباني. دا د دو خپه ده، تاسو دا خپه کدی شي په دې کې د دونه دا خپه کټ کړی شوي ده. اوس چې کوم موږ هم کلم د دوی شوګر چې کوم شوګر ماشاءالله اوس د دوی ډېر زیات ښکلی نارمل دی، ډېر کنټرول دی. د هغې د برکته د نورې خپې نورې ګوتې خو اوس ماشاءالله برابر دي او بد شوي دي، خو دا کم خپه چې کټ شوي ده نو د دې تلافي نشي کېدی. زه به تاسو ته ټولو ته دا ریکویسټ کوم چې تاسو خپل شوګر په ټایم ساتئ. که نور ډېره زیاته ګران وي نو په هره درېیمه میاشت باندې که تاسو ته هېڅ قسمه تکلیف هېڅ علامات نه وي بیا هم د خپل د شوګر د ډاکټر سره یو معاینه کوئ او د خپل دوايانو ډېر خیال ساتئ. ډېره مننه.